اندرا گاندھی بورنا بورنا چامڑا شو مونږ ته ترور جوړه کړه جنډې ولا سر نګون کړي یا الله مونږ په ایمان درته دې ملک دام خلکو وچ یا الله تو ورته د سکون اسباب جوړ د په اخبار کې راغلی خانه خراب و خدای دې اندرا گاندھی ته سکون اسباب جوړ کړي ما خدای کینی دا پلیت نه و چې چا بنگال مونږ نه کټ بنگال چا کټ کړو پاغه فوج کشي چا کټ داغه نه و چې نن ته پورې تانه کشمیر قبضه کړی دیو کړت نشي کولای امور کشمیر وزیران جوړ شي امور کشمیر بکې کړت نشي کولای داغه نه و نو مونږ ته بیا ترور جوړا کړ تاسو خیال راغی عرض مې داو چې په یو میاشت کې د خپل جماعت بدل واغست شل کاله وشو چې قبله اول د مسلمانانو بیت المقدس قبله اول چاته چې جناب محمد رسول الله ولس میاشتې منځونه کړي شل کاله وشو چې د يهودو په قبضه کې ده مونږ د يهودو نه د چا د لاس نه شو خلاصوله د امریکای ده ما په دې خبره پوهیږي عرض مې داو چې یو سمرا او یو څنګه تاسو به جذبات لکه پیدا کوئ ایمان بمدای تاسو هغه مسلمانان نه چې په 313 کسانو بدر فتح کړو احدم فتح کړو مکه تاسو چې فتح کولا د ابو جهل غوندې سردار او د دې لوی رئیسانو د اولاده او د دې دلاسه تاسو رڅو مکه غوندې خار دي چې فتح کولو نه توپوا نه ټینکو نه توري وې نه جازونه هیڅ یو اخلاص او جذبه وا مکه تا فتح کړو او تا فتح کړو بدر تا فتح کړو حنین تا فتح کړو چې جذبه دی وا نن جذبه نشتا د مومندان اورورې په قبر کې ولا ملائکه را لې من ربک هغه ورته لا و من ربک و جوکا غله سر رب کې یو قب ډوډۍ بنې چرتا وګه ما نو تاسو وګي دین څه کوي مذهب څه کوي آخرت کی خبر ہے کس کو یہاں تو آرام سے گزرتی ہے بیگم دی خوشحالی او لور دی خوشحالی او زوی دی خوشحالی باقی اسلام دیم خدای په تو پاو لګي او مذهب دیم مذهب او اسلامونه څه کومګه وکیو که مذهبونو پسې مګر تاسو وګیو په جنگ بدر کې دروجی میاشتوا اړ په شکالو یو قجوره په دوه کسنی مکړې و یو قجوره او پښمنه په وکړو سباله رو جم و توره پلاس کې غزام کولا نن د دنیا ملایانې د دنیا پراټه د دنیا غوخه نره او غټه د دنیا کبابونه د دنیا فروټونه چې صحابه په خوب کې نه ولیدلی او ملکونه په فتح کول ستا خېټه د چرګانو قبرستان دی ستا خېټه د ګډانو قبرستان دی ستا خېټه د غواګانو د میخو قبرستان دی قیامت کې بستا خېټه چرګان را غورځي غویان برا غورځي میخي به واخرجت الارض اسقالها زمکه باسقال را غورځي او زمون خېټه به چرګان را غورځي غویان برا غورځي ګډان برا غورځي دا زمون د خېټه نو ارزانو مونږه سره د خېټه غم د نفس غم دی د خزي غم دی د بچو غم دی د دین نشتا دا مې بیا په اخر کې واوري که د دین غم در سره نو د مذهب غم در سره نو د ناموس رسول غم در سره نو او مرشوي والله که د جنت بوی وګورئ څو نه ګورئ جنت بوی پلا رضی تصور به یا الله کم کار دی چې زه حکم چې ستا دین ته په تقویت ورسي خدای کوم خبره ده چې زه حکم چې ستا دین ته کامل شي خدای کم کار دی چې زه حکم چې د ملک قانون بدل شي زما عزیزانو دا به تصور وي دا به نیت وي دا به ایمان وي نو آخرت به خکې په تقریرونو اوریدو یا په جلسو یا په جلوسونو دا خوشي خبري عزیزانو تمره مسلمانان چې دي د دې ټولو جذبه یو پکار جذبه یو شو ارڅ کی ما او تا کې اختلاف ده څه اختلاف وای تم مسلمان ځان ته زم مسلمان ولی څه چل شوی ما او تا کې راځه کنه چې کینو خبرو ما پوي کا پړ چنار کې یو خبره کړې و یو سلور کالو شو پړ چنار زما پابندی لګولې چې دا
چې زتلم پاړه چنار ته نو امن دایت ګړبړ نو چې زه بند کم خدای په قهر اخته کړی بجلیګر مولا ریکارډ دی ریکارډ زه دشمن نه والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یوازې مسلمانان نو کافران امت د دعوت د علما پویږي یو امت د دعوت ته او یو امت د اجابت ته امت د اجابت خو مسلمانانو امت د دعوت د پیغمبر کافرمو نو کافران بم مونږ د ذهن نه بار کو نه ورپسې بلګیدل ولی پیغمبر د ملان ابو جهل نه نیو لمن نه به نه نیو وتبوینا چې اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا لمن نه دی مونږ تر اوسه پورې یو سړی لمن دا ده چې څوک هم څه خبره پکې ګورو پرې کړ اولیاءونو نیمن اے وابی الکه کوابی او کار ششتی راویني سکنا قراویني سجرا شکنا تو وابی ولې ز سنی ولې یا به زوابی کېګم یا به ته سنی کېګم حرام کېنا په حدیث کې راځي یوازې وابی تو ډیر راغله په حدیث کې جهاد هم راغله کلمت حق افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر حدیث کې د امر راغلی یوازې مسواک پکې نه راغله حدیث کې یوازې پرتګو چا تړل نه دی راغلی حدیث کې یوازې لاسونه دلته تړل نه دی راغلی حدیث کې افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر د یو ظالم حکمران او بادشاہ په مخ کې یو حق خبره کول دین لوی جهاد بل امام حنبل وګوره هغه قتل په کومه طریقه شو امام ابو حنیفه وګوره په جیل کې ولی مړ امام شافعی تاریخ وګوره چې کم کم امام مالک وګوره داوګي ولا په کوټه کو والی لاسونه به زورن ځکه نیو چې لاسونه تړلې نه شوګي ماته ما په خبره پوهیږم دا دومره امام بخاری وګوره امام بخاری وګوره امام بخاری دعا ولی وکړه چې خدای ما مړ کا ځکه چې چرته بتلو حق به وي د وخت بادشاہ به دشمن شو زمکه په تنگ شو یو ملک ولا زین ورکولو امام بخاری دعا وکړه چې ما ځان ته امام مسلم وګوره د دوی تاریخ وګوره نو امام بخاری چې دا ژوندو نو چې مړ شو شپږ میاشتې د قبر نه د مشک او د عنبرو خوشبوئی ولې راوته د امام بخاری او راوی دی شانور شاه صاحب لیکلی دی وای هو عند المحدثين ضعيف في الروايه ولكن قبره يفوح حين دفن عند الرواة سره ضعيف لكن قبره يفوح حين دفن چې څو وخت مر شو خخېدو د قبر نه د وړاندې نه خوشبوئی راووت قبر ورته وړاندې نه معطر حضرت لاهوري رحمت الله علیه والله زکال پس قبر ته ورغلو یو کال پس د وفات نه رستو چې کومه خوشبوئی په ابتدا کې و مغه چې مونږ خور راوغه چې ما سي خوشبوئی کتله پاکستان حکومت داغه د خبر خوري په لیبارټری کې ټیسټ کړي او وی چې دا خوشبوئی د دې دنیا نه ده دا څه د بلې دنیا خوشبوئی زما په عزیزانو عرض مې داو چې راشي یو درد دی چې ځان کې پیدا کو زما غرضم خدای ته ځان رسول دی استا غرضم نستا زما منځ کې د جګړې څه چل زما غرضم اتباع رسول دا او استا غرضم اتباع رسول دا بیا تاو ما کې اختلاف ولې دی ورځه یا به تاسو پوي کوم یا به تما پوي کې تاسو زما یعنی پرې جنبې دی ولی په یو اسلام کې جوړی شي ډلې بازی دی ولی په یو اسلام کې جوړ شي فرقه بازی دی ولی په یو اسلام کې جوړ شي ما په خبرو پوهیږم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین یو ضروری اعلان لمې وی دی لیکن کزه مجبور شوم نو بیا به ګیله نه کوي ځکه چې ما خو درته په خبر کې ټول مليان بند دي زه یوازې پاتې هغه دغه خبر وای مې کس نو روان ما نو روان کې پیو نو روان کې پیراوان نو روان خیال امراغه دي نو کزه اوسګار ما بسرو چشم او کوزګار نو منو معافي بغواړم مولانا صاحب د محمد رسول الله کمی څنګه او د سرويخته څنګه پریخیو په ټول پاکستان کې اته درش کال زما د ملاتو بشو والله العظیم کدا تپوس رانا چره طالبان هم کړي پیغمبر خدای قسمه وختو وفرا لما جمعه وفرا لما جمعه زلفن پکې وي اغه زلف والضحى والليل اذا سجى اے حبیبا زما دستا په چهره انور باندې قسم وی او ستا په دې تور زلفو
چې پوګوي خوري کې او تورش پجوړک ولسوف يعطيك ربك فترضى اے پیغمبر استا په مخ او استا په زلف مې دی قسم وی چې هغه شی بدل درکم چې ته په خوشالېږي پیغمبر وی یا الله ستا په ذات مې دی قسم وی زما د خوشاله بلیت سے نشتا سوا د دینا چې په قیامت کې مې یو امت هم دوزخ ته لاړ نشي زما عزیزان دا تپوس چاو نکړو چې د پیغمبر وخت څنګه وو هغه څنګه زلف پرې بلکې دا تپوس کدا امریکای لیونی راش او څنګه سرونه پریخي سبا زمونږ لکان ګوره دوی هغه سي سرونه جوړ کړي کدا برتانیې د ملکی د انګور وادو ګوري سبا نیان بورډ لګولې ډیانا کټ سبا لکان ورزي هغه ته ماته د ډیانې غوندې سر جوړ کا او د پاکستان بدبخت قوم او د پاکستان بدبخت مسلمان من تشبه بقوم فهو منهم تدا خیال مکوا چې په کوټ کې مرشي مولانا نعمت الله دی جنازو کی یاد کرنیل صاحب ڈسٹرکٹ خطیب جنازو کی واللہ العظیم چې په دنیا کې د محمد رسول الله یارانه کړي نوا په دنیا کې د خدای تابعداري کړي نوا ک پیغمبر دی جنازه وکم په خدای مې دی قسمی کده خدای فرید په جنازه خلاصيږي یا تب په دې اخلاصيږي چې د زیارت پورز لست کسرا ولا سپاره ځان پسې وایا دغه سپاره با چې چا په دنیا کې د سپارو یارانه کړي نوا دا سپاره چې ته چا پسې بخې ا سپاره بولټه پتا لعنت وای دشمن پسې څوک سپارس کولو ته ځي دشمن پسې زما دشمنی ونی وی پولیس تانه ته بوتلو زور پسې ضمانت لازم دنیا کې د قران دشمن مړ دی د سردار کونین دشمن مړ دی او ته قران ته چې لار شه خدای ته وای چې دا سړی پریدي قران بولټه پتا لعنت قران باغ چا پسې کرامت کیږي چې چا په دنیا کې د قران یارانه کړو عزیزان په دې کلو کې رواج دی د جمعې په شپه تبارک الذی وای کنه امام وای دا بوډاګان ورته ناشتي چې څوک نه وای هغه جمعات نه وباس مسله دا نه ده قانون بخپل لاس کې نه علي ستا نفس چې څه مني هغه دین دی ستا نفس چې څه مني دلته یو ملک دغه اسلامي نظریاتی کونسل دی که مشاورتی کونسل ورته وای څه ورته وای جاوید نظریاتی کونسل هغه کې د لوی لوی راجمع کړی دي نو زه کراچۍ ته تلم جاز کې را سره یو کې ناس ما چل کړه تاسو څه کوئ وی چې ته نه خبر نه وی چې موږ د اسلامي دفعات ول ترتیب ورکو کنه مال د دې داسې مثال دی مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه په لار روانو نو په یو کلی ورغه چې پاغي کې جړه خطا خلق جړل هاي 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 مولانا ثانوي وی چې دا څه چل دی وی جی دا د شیاګانو کله دی او محرم دی کنه ماتم هغه وی دی غریبانو ته سورله سو کال رستو خبر سره ورسېدو پروسه نو خبر وی چې ولی وی ماتم خود مړی اسلام درې ورځې ویلې دی کنه جی او چې درې ورځې تیرې شي ماتم ختم نو دی سورله سو کال رستو اله اوس خبر نو مال مولانا صاحب دا سورله سو کال اسلام به ترتیبه پروت استاد په ایمان په ترتیب پوهیږي اته خپکیږي ما زم خوخ ډېرم او زمام خوخ یې خو چې په خبره نه پوهیږي زم چې یو مې مړ کړي ما وی چې دا سورله سو کال اسلام به ترتیبه پروت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور حیات په بے ترتیبه اسلام کې تیر دی د ابو بکر صدیق خلافت په بے ترتیبه اسلام کې او د عمر فاروق په بے ترتیبه کې او عثمان ذی نورین په بے ترتیبه کې او حضرت علی سے په بے ترتیبه کې او سلور واړه مذهبونه په بے ترتیبه اسلام کې دا سورله سو کال اسلام بے ترتیبه پروت اوس ول تاسو ترتیب ورکوي سبحان ما ته وی چې تبار کې کوګ لګي ارسی لګ
کاغه ګوره مال کاغه په ایمان کا ګورم پوی می کزړه دي شینشا پوی می کا چې دا تر اوسه پورې اسلام په ترتیبه پروتو تاسو ولا اوس ترتیب ورکوي دا زمونږ ملک چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے دا زمونږ د ملک دمازیدانو والله د بجلیګر مولانا لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی والله چې د دوی مسلمانا لوی دوست بل څوک نشي کېدی دوی صرف دنیا آبادول غواړي زورتا خیرت جوړول غواړم وای نه دوزخ کا ڈر ہے گرفتاری یا پابندیانو خبر لدی دنیا کے بتماتا ہوئے چستا زبان بندی میں کڑے دا خبر بن کے زبو منم زور بد شہد قیامت کے بس چل کی قیامت کے بزت دا تا دلاس نونی سم او در تب وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری التخبیود احکم الحاکمین زوری بلسوک بنی بیا بزما اور زستا سو دوست ماں واللہ کم دشمن ماں زد پاکستان دوستم دشمن دروس ماں اللہ دے نیست و نابود کی خدای دے دروس دشمنان تباہ و برباد کی دا افغانستان مسلمانان دے خدای پخپل و مقاصدوں کی کامیاب دام ایمان دے دشمن دا امریکے ماں دشمن دا امریکے نن اسرائیل پس پوچھوک دی اسرائیل اللہ و اجازونا چوک ور کئی اسرائیل اللہ توپ چوک ور کئی اسرائیل اللہ بمونا چوک ور کئی جب مسلمانان استعمال چوک ور کئی امریکہ ور کئی 30-35 لاکھ کل یہود دی 30-35 لاکھ زیاد ندی رستو امریکہ دی تلاس والی بیا دی اسرائیل دزان تماشو نو ز دشمن دا امریکہ ما اگر چې د بده ورځې مونږ ورته ماما کو بنینو نو منینو نو د پارا یا چرته د کابلیانو لا چې سباران راوریږي نو لک په مونږ امراو سسیږي زمونږ ور سره خدای نیستی وسکړه نو خدا ز دشمن دا پیرنګي ما چې کم زهر په دې ملک د مسلمان پر ګورېشي کې خوار کړی دي ترنه پورې پکې ننم تینو الکفر كلهم ملت واحدة تل کفر یوم ملت تل یہود نصارا مشرکین دا چرے دا مسلمان دوست کے دے نشتے